دی دا اعتراض کې چې دی د پنځ تن پاک نعره لګئی. پنځ تن پاک مطلب د خلق وړاندې بیانې او عوام دوکه کوي په دې باندې. پنځ تن پاک نه محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی، فاطمۃ الزہرا، امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مراد. او د دې پنځ تن پاک مطلب دا دی چې دا پنځه تنان، پنځه اشخاص دا پاک دي او دا نور ناپاک دي. دا سے غلط تعبیر د دې الفاظ نه کوي، غلط تشریح د دې الفاظ کوي. زویما پنځ تن پاکم زمونږ د سرونو تاجونه دي او دا نور اهل بیت او دا نور صحابه کرام زمونږ د سرونو تاجونه دي. مونږ د دې عظمت ته په دوه لاسونو باندې سلام کو. خو کده دې الفاظ دا مطلب شي نو بیا به د حق چاریار سره وسکه. د حق چاریار خو بیا به دا مطلب شي چې دا سلور صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا حق دی، نعوذ بالله دا نور پناه حق باندې دي. دا څنګه انصاف دی؟ نه، زمون د اهل سنتو دا عقیده دا چې تمام صحابه کرام داغي عظمت ته، داغي شان ته زمون سلام دی او دا ټول برحق دي. خو کته د پنځ تن پاک دغه مطلب بیانې چې دا پنځه پاک دي، دا نور ناپاک دي، نو د حق چاریار به بیا دا مطلب چې دا سلور په حق باندې دي او دا نور ټول په نه حق باندې دي. نو دا ته عوامو له دوکه ورکې، دا ستاسو د پاکو خلکو سره بغض دی. رب ذوالجلال دې درته هدایت نصیب